الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. د سوره بقره درس روان دی. نننی درس د آیات نمبر 57 نه شروع کیږي. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. د بني اسرائیل د انعامات ذکرو شپږ نعمتونه بیان شو. پنځه نعمتونه بیان شو. شپږم نعمت د دې آیات نمبر 57 نه بیانېږي. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الله جل جلاله چې کله فرعون غرق کو او بني اسرائیل له نجات ورکو میدان تیه تلاړه، نو دا میدان تیه دا یو خالی میدانو چې په دې کې نه ونې وې نه پکې د سایې دپاره بل داسې څیزو چې په هغې سره دیو سایه کړې وه، د ګرمۍ نه یې پکې ځان بچ کړی و. نو په دیو باندې الله جل جلاله دا نعمت وکړو چې د سایې دپاره د دیو د پاسه وریاض راوستل. غمام هغه وریځ ته ویلی کېږي چې په هغې کې تیاره نه وي. مطلب په اسمان کې چې کومه سپینه وریځ وي دې ته غمام ویلی کېږي. د دې وریځ فایده دا وي چې دا تیاره نه جوړوي، صرف دومره کوي چې د نور هغه کم تپش شي نو هغه دا لږ کم کړي. نو الله جل جلاله په میدان تیه کې په دیو باندې یو دا انعام وکړو چې د سوري د پاره په دیو باندې وریاض راوستل چې د نور او د ګرمۍ هغه کم مشقت چې دی د هغې نه دیو بچ شي. نو په دې آیات کې د هغې ذکر دی. بني اسرائیل په اصل کې د ملک شام کې اوسېدل. د دیو ابایی کم علاقه چې ده نو هغه ملک شامو، خو د یوسف علیه السلام په زمانه کې دیو مصر ته راله او هلته کې دیو آباد شو. نو د فرعون د هلاکت نه بعد چې کله الله دیو ته نجات ورکو او دیو میدان تیه تراله، نو دیو ته الله جل جلاله یو حکم وکړو چې د موسی علیه السلام په مشرۍ کې تاسو د عمالقه سره جهاد وکئ. ځکه عمالقه په دغه وخت کې په ملک شام باندې قابض او د هغې حکومت په دې علاقو باندې. نو دیو ته دا حکم وشو چې د موسی علیه السلام سره تاسو لاړ شئ او د عمالقه سره جګړه وکئ
جهاد وسره وکي خپل وطن اصلي چې تاسو کم دی هغه تی آزاد کړي. نو دیو په هغه وخت سره تیار شو، خو لیکن کله چې دیو د عمالقه د فوج سره مخامخ شو د هغې قوت ولیدو او د هغې فوج ولیدو، نو په دغه وخت کې دا واپس شو او موسی علیه السلام ته ویل اذهب انت وربک فقاتلا، ته وستا خدای دی لار شي د دیو سره جګړه وکئ، مونږ کې دومره طاقت او زور نشته دی چې مونږ د دیو سره جهاد وکړو. نو دیو د الله د هغه حکم نافرمانی وکړلو، د هغه جنگ نه واپس شو. نو الله جل جلاله په دیو باندې د عذاب مسلط کو چې 40 کالو پوری دیو په دی وادي تی کې دغه شانتی کې سرګردان او پریشان به ګرځیدل. دا داسې یو صحرا وه چې په دې کې د سوري د پاره هیڅ قسمه څه بوټی نه و، د خوراک د څښاک د پاره پکې څه نه و، د اوبو څه بندوبست پکې نه و. نو دیو چې کله د سوري شکایت وکړو چې ګرمي د سوري په کار دی مونږ ته، ځکه د دیو هغه کمی خیمې چې وي نو هغه خیمې زړې شوي وي او هغه ختمې شوي وي. نو الله جل جلاله په دیو باندې وریځ راوسته. دیو چې کله د خوراک او د څښاک شکایت وکړو چې مونږ سره دا کومه غله ده دا نه پوره کیږي او مونږ ته د خوراک ضرورت دی، نو الله جل جلاله دیو ته من او سلوا ورکله. من دا تورنجبین تویل کیږي، د دې په باره کې د مفسرینو ډېر اقوال دي. ځینې مفسرین فرمایي چې دا من کم ته چې تورنجبین ویل کیږي نو دا د جاولې په شانتي کې یو څیز به و، د شپې به په دې بوټو باندې د پرخې په شانتي کې راورېدو، نو سحر به دیو تللو هغه کم خواوشا کې چې د دې هغه کم واړه بوټي و، نو د هغې نه به یې دا راغېستلو، دا به یې خوړلو او په خوند کې دا ډېر زیات خوږ و. ځینې مفسرین ذکر کوي چې دا د ګبین په شانتي کې یو څیز و چې د دیو نه آس پاس به د شپې د پرخې په شانتي کې راورېدو او ډېر په لوی مقدار سره به سحر به چې دیو پاسې د هغه به یې راواغېستو بیا به یې استعمالولو. او سلوا دا یو قسمه مرغانو چې د دې چنچنې نه داسې لږ غټ شانتي کې و. ځینې مفسرین ذکر کوي چې دا هندوستاني مرغۍ وه، په خوراک کې دا ډیره زیاته لذیذه وه او دا مرغۍ عموما په هغه علاقو کې به کېدل په کمو علاقو کې به چې ونې بوټي ډیر زیات و. نو الله جل جلاله دا مرغۍ د جنوب د طرف نه به یو هوا راتلله او د هغه هوا سره به دا مرغۍ رالی، نو د دیو آس پاس به دا راجمع شولې، نو دیو ته به چې د خوراک ضرورت و نو دیو به هغه راونیودلې او هغه به یې ذبح کړلې او بیا به یې خوړلې. د مزې خبره په دې کې دا وه چې دا به د دیو نه تښتېدې، لکه څرنګه چې انسان یو مرغه وساتي او هغه د دې سره مانوس شي، دا به د دیو سره دغه شانې مانوس وي، داسې آس پاس به ترې ګرځېدې، په لاسو به یې رانیولې او الالولې به. په پښتو کې د دې نه ځینې خلک تعبیر کوي د مړز، یعنی دا کم مړزان چې دي نو د دې په شکل کې دا مرغۍ وه او د دې دا غوښه ډېره زیاته لذیذه وه. دا دواړه داسې څیزونه و چې دا خلاف عادت او الله جل جلاله په دیو باندې انعام کړی او په دغه میدان کې دیو ته دا خوراک د پاره ورکړي. نو په دې آیاتونو کې د هغې تذکره ده. وظللنا او سورې کو مونږه علیکم په دیو باندې الغمامه د وریځ، وانزلنا او راولېږو مونږه علیکم په دیو باندې المنه تورنجبیل والسلوى او مرزان، او قلنا لهم بیا دیو ته مونږ ویلا کلو خورئ من طیبات د دې پاکیزونه
ما هغه رزقناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته وما ظلمونا او مونږه ظلم نو کړي ولکن کانو لیکنو دیو انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي یعنی دیو ته حکم دا شوی چې د موسی علیه السلام په قیادت کې تاسو د عمالقه سره جهاد وکئ نو دیو د هغه حکم نه انکار کړو نو د هغه انکار په وجه باندې الله جل جلاله دا په دې وعده کې دغه شانت کې حیران او پریشان پرې خو دیو دویم توجیه په دې کې دادا ځینې مفسرین ذکر کړل چې دیو ته حکم او چې دا من او سلوا یعنی څومره چې تاسو ته ضرورت نو حسب ضرورت تاسو دا استعمالوي دې کې ذخیره اندوزي ما کوي دیو به داسې کول چې د ضرورت نه سیوا ډېر شی مړسان به راونی دو هغه به سبق لله ذخیره اندوزي به تی وکړه دغه شانتي دا تورنجبین چې دا به راواغستل او ډېر زیات د استعمال نه سیوا ذخیره اندوزي به کوله نو دیو له الله نعمت ورکړو نو دیو د اغه ناشکری او ناقدری وکړه نو په دی وجه باندې دلته الله جل جلاله فرمای چې مونږ په دیو باندې ظلم نه کړی خو لیکن دیو په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کړو واذ قلنا او کله چې ویل مونږ دیو ته ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا فکلوا خری منها د دینه حيث شئتم کم زم چې خوغه شي رغدن فراخه ودخلوا الباب او داخل شي دروازې ته سجدن سجده کوونکی وقولوا وای حطوه کلمه حطوه کلمه د بخنی حطوه معنی ده چې بخنه وکي مونږ ته یعنی دا کلمه وای چې یا الله بخنه وکي مونږ ته نو نغفر لكم و بخم زتاستا خطاياكم گناهون استاسو وسنزيد زردا چې زیات بکومونګه المحسنين په اعتبار د ثواب سره نیکانو خلق لرا نو فبدل الذين پس بدل کړو وینا الذين هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي علاوه د اغینا قیل لهم چې ویل شو دیوته فانزلنا پسراولې ګمونګه على الذين په کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رزن عذاب من السماء د اسماننا بما په سبب دغه کانو چې ودی يفسقون نافرمانی کوونکی واذ قلنا ادخلوا هذه القريه د موسی علیه السلام په دور کې بنی اسرائیل ته د جهاد کولو حکم شوی خو هغه د اغه نه انکار کړو سلويخ کالو پوری دا په دې میدان کې دغه شانت کې حیران او سرګردان پاتې شول د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د وفات نو ورستو الله په دې کې یو بل پیغمبر راولېګو یوشع بن نون نو د یوشع بن نون په قیادت کې د بنی اسرائیل چې کوم هغه په خپل وفات شوی ټول دغه مشران چې کوم ټول ختم شوی خو د هغه کم اولاد چې وو نو د یوشع بن نون په قیادت کې دیوته هغه حکم بیا وشو چې تاسو د عمالقه سره جګړه وکړئ او د خپل علاقه ته آزاد کړئ نو د یوشع بن نون په قیادت کې دیو د عمالقه سره جهاد وکړو او هغه علاقه فتح کړه چې کله علاقه فتح کړه نو دیو ته د حکم چې کله تاسو دې ته داخليږئ د کلی ته نو ډېر په عاجزۍ او په اطمینان سره دې ته داخليږئ او خود داخلي دو په وخت کې تاسو به یو ټکی وای هغه ټکی بدای چې یا الله زمونږه بخنه وکي
زمون ګناهونه معاف کې دا یو لفظ بوایو د سجدي په حالات کې به دې ته داخليږي نو مفسرین فرمایي چې د دې کلی نه مراد هغه بیت المقدس یعنی دیو ته حکم شوی او چې تاسو د بیت المقدس ته داخل شئ خو کله چې تاسو د بیت المقدس ته داخليږئ نو سرونه به داسې ښکته کوي د سجدي په حالت کې به تاسو داخليږئ او دا ټکي به وایي چې حطوة یا الله زمون ګناهونه معاف کړي نو دا دومره ظالمانو چې د دې دومره انعاماتو باوجود د الله هغه کوم حکم چې دیو ته شوی نو دیو هغه حکم بدل کو او د حطوة په ځای باندې دیو حنطوة ویل حنطوه د اصل کې غنم ته ویل کیږي دیو ته الله ویلو چې دا لفظ وایي چې حطوة یا الله زمون ګناهونه معاف کړي نو دوی حنطوة فی شعره مونږ له غنم پکار دی په وږي کې دنه نو د بخنې په ځای چې کم دی نو دیو غنم یادوله بیا دیو ته وی چې د سجدي په حالات کې به تاسو په دې دروازه باندې داخليږئ نو دومره بدبخت او چې دا شاګانې داسې ولګولې داسې په سولیدلو باندې لاندې داخل شو او دا سره ښکته نکو نو په دې آیات کې د دې ذکر دی نو دیو چې کله د الله دا نافرمانی وکړه نو الله جل جلاله د دې په عوض کې بیا په دیو باندې عذاب نازل کو او دا عذاب چونو دا د طاعون عذابو په یو ورځ کې په ماسپخین کې د دیونه 70000 خلک وفات شو دا طاعون داسې بیماری و په پښتو کې دې ته ویل کېږي وینانکۍ پې راوختې که نه داسې دانې شانتې کې به وي نو د هغې د وجې نه الله جل جلاله دا ټول هلاک کړله ځینې مفسرین وایي چې 24000 تفسیر مدارک ذکر کړی دي او ځینې ذکر کوي چې دا 70000 او دا قول په دې کې راجم دی چې دا 70000 د دیو کسانو الله په یو ورځ کې دا غرق کړله وظللنا او سورې کومونګه علیکم په دیو باندې الغمامه د وریځ وانزلنا او راولېږل مونږ علیکم په دیو باندې المنه تورنجبین وسلوه او مړزان کلو خورئ من طیبات د پاکیزونه ما د هغه نه رزقناکم چې درکړی دي مو تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نو کړی مونږه ولكن كانوا لیکن ودیو انفسهم پزانونو خپل باندې یظلمون ظلم کوونکی واذ قلنا او کله چې ویله مونږ دیو ته ادخلوا داخل شي هذه القريه د خار ته د دینه مراد بیت المقدس دی یا چې کوم د دینه مراد هغه اریحه ده فکلوا خورئ منها د دینه حيث شئتم کم زم چې خوښ شي رغدن پراخه وادخلوا الباب او داخل شي دروازې ته د دې دروازې نه مراد یا د دې کلی دروازه ده او یا د بیت المقدس د جمعات دروازه ده وادخلوا الباب او داخل شي دروازې ته سجدا سجده کون کی وقولوا حطوة کلمه حطوة چې بخنه وکي مونږ ته نغفر لكم نو وبخم تاسو ته خطاياکم ګناهونه ستاسو وسنزيد المحسنين زردا چې زیات بکومونګه هغه ثواب د نیکو کارو محسن هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه خالص د الله جل جلاله د پاره عبادت کوي نو احسان څه ته ویل کېږي په حدیث کې راځي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودا الله عبادت داسې کوا گویا چې ته الله اینه چې الله ته نه اینه نو الله ته اینه او دا طریقه چې کوم د نو دا د تصوف هم ده یعنی د انسان داسې کیفیت پیدا شي په داسې طریقې سره هغه د الله عبادت کوي چې د الله زبرای راس وینم او که زه الله نه ینم د الله ما یني یعنی هر وخت کې د دې پزله کې د الله نه خوف او یره پیدا شي نو فبدل الذين پس بدل کړ دیو هغه کسانو ظلمو چې ظلم کړ دي قولا هغه وینا غیر الذي ما سوا دا غینا قیل لهم چې ویل شي و دیو ته
فانزلنا پس راولېږو مونږه علی الذین په هغه کسانو باندې ظلمو چې ظلم یې کړی دی رجزا عذابو من السماء د اسمان نه بما کانو په سبب دغه چې ودی یفسقون فسق کون کی یعنی گناہ کون کی د حد نه تجاوز کون کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك